سر کمی قلم شد یوی جب پابن یما سر کمی قلم شد یوی جب پابن یما وورا اے اغیار ز بچید دیو بن یما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. زیاتمند اوریدونکو دا زمونږ دویم کلیپ دی په باره د مروجه قضا عمرې کې چې د دې شرعي حکم هغه څه دی. نو مخکې هغه کلیپ کې مونږ تذکره کړې وه چې په دې باب کې څومره یو منګړت حدیث هغه دې نقل کوي. نو د هغې پوره تفصیل بیان شوی چې دغه حدیث د ځانه جوړ کړی شوی دی. دغه حدیث دا د نبی علیه السلام حدیث نه دی، دا چې څومره کتابونو لیکلی دا د ځانه جوړ کړی شوی د هغې پوره تفصیل هغه ذکر کړلی شوی. د دې سره د دین علاوه په دې باندې نه د قرآن مجید نه څه آیات شته دی، نه د احادیثو نه یو حدیث شته دی، نه د فقهای کرامو د عباراتو نه یو عبارت شته دی. ها دومره ده چې دی د فتاوا علمگیری فتاوا قاضي خان څه عبارات هغه پیش کوي او په هغې باندې دوکه ورکوي. هغه عبارت هم د دې مدعا بګې نشته دی خو دوکه ورکوي عوامو ته. انشاءالله د هغې تذکره به وروسته کوم. خو نننی کلیپ کې هغه دغه ذکر کوو چې دی چې کوم کا قضا عمرې کوي د دې د وجې نه په عوامو کې په معاشره کې څومره بګاړ راځي، څومره خرابیانې راځي. شپږ خرابیانې هغه به نن ذکر کوو چې د دې د وجې نه شپږ قسمه خرابیانې هغه په معاشره کې راځي د دې قضا عمرې د وجې نه. نمبر 1 خرابي دا ده چې په مسلمانانو کې د بیلمازۍ رواج عام کیږي. ګوره اصل خبره خدا ده چې ته خلک مانځه طرف ته راوبله، دا نه چې ته خلک د مانځه نه چې دی نه هغه منع کوي. یو طرف ته منیر شاکر راوتلی دی هغه خلک د مانځه نه منع کوي، بل طرف ته دغه بدعتیان دي دی خلک د مانځه نه منع کوي. څنګه د مانځه نه منع کوي؟ دی خو وایي چې مونږ د یو اضافي مونځ چې دی نه هغه ترغیب ورکوو. دی اصل کې د اضافي مونځ د ترغیب خبره کوي خو د دې نه پشیشه چې کوم منظر وګورې په هغې کې حقیقت کې دی نه مانځه نه خلک منع کوي. د هغې وجه دا ده چې د عوامو په ذهن کې دا یو تصور راشي چې زه یو منځ په اخرنۍ جمعه باندې یا په دې اخرنۍ جمعه باندې 5 منځونه وکړم، دا چې زما نه په دې عمر کې څومره منځونه قضا شوي دي دا د هغې ټولو کفاره چې دی نه هغه جوړېږي. نو دغه کس چې دی نه هغه لیونی دی چې دی بیا 11 میاشتې منځونه کوي. دی وایي چې یاره زه منځونه نه کومه د رمضان په اخرنۍ جمعه باندې به زه چې دی نه هغه 5 منځونه یا یو منځ وکړم دا به زما د هغې ټولو چې دی نه هغه کفاره وګرځي. زموږ استاد محترم مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا مفتی محمد ندیم المحمودی حفظه الله تعالی هغه یو واقعه ذکر کوي. وایي زما خواته د جرمني نه یو کس راغی، وایي هغه ماته واقعه ذکر کړه چې زمونږ په دې جرمني کې زمونږ چې کوم مسلمانان دي هغه 100% به جومات ته راتلل او مونځ به یې کوو. خو لیکن کله چې دغه شنو پګړو والا هلته رالل او دوی دا خبره چې دی نه هغه خوره کړله چې یاره د چا نه په دې 11 میاشتو کې څومره منځونه قضا شوي وي. که بالفرض د رمضان په اخرنۍ جمعه کې دی 4 رکعاته منځ وکړو یا دې 5 منځونه وکړل دا ستا د هغې 11 میاشتو چې دی نه هغه کفاره ګرځېږي. وایي د دې نه مخکې به 100% خلک جومات ته راتلل مونځ به یې کوو. خو چې کله دغه شنو پګړو والا رالل دغه د قضا عمرۍ دا مسله یې عام کړله اوس 2% خلک چې دی نه هغه جومات ته راځي، 98% خلک جومات ته چې دی نه هغه نه راځي او صرف په دې تمه ناست چې یاره د رمضان په اخرنۍ جمعه کې ولاړ شو او مونځ چې دی نه هغه یو مونځ به وکړو د هغه ټولو چې دی نه هغه به کفاره وګرځېږي. نو د دې یو منځ د وجې نه چې په هغې باندې نه ستا سره د قرآن نه دلیل شته، نه د احادیثو نه دلیل شته، نه د اجماع امت نه، نه د قیاس نه، نه د صحابه کرامو چې دی نه هغه د عمل نه، نه د مجتهدینو د عمل نه هېڅ دلیل هغه نشته دی. د هغې په بنیاد باندې ته چې دی نه هغه خلک دومره ګمراه کې چې خلک هغه د مانځه اهتمام هغه وس پرېږدي مونځ نه کوي. یاره په اخرنۍ جمعه باندې به هغه مونځ وکړو او دا به چې دی نه هغه زمونږ کفاره وګرځېږي. نو دا اولنۍ خرابي ده. د دې د وجې نه هغه دویمه خرابي هغه دا راځي چې د خلکو په ذهن کې یو خبره هغه راشي چې یاره د رمضان المبارک نفل هغه په فرضو باندې دی، فرض په اویاو باندې دی. دغه مونځ چې دی وکړو دا چې دی نه هغه د فرضو په حسابېږي او هلته فرض په اویاو باندې دی. مونږ خو په دې کې دومره فرض وکړل لہذا اوس چې دی نه هغه بغیر رمضان کې مانځه ته چې دی نه هغه ضرورت نشته دی. حالانکې د دې په باره کې چې څومره احادیث راغلي هغې صرف فضیلت طرف ته او ثواب طرف ته اشاره ده، دې طرف ته اشاره نه ده چې ستا نه د نورو ورځو هغه منځونه ساقطېږي. او فتاوا بزازیه کې په دې باره کې هغه ښه واضح لیکي کہ کوئی شخص صرف رمضان المبارک میں نماز پڑھتا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ یہی بہت ہے، یہ
कहता है कि रमज़ान में एक नमाज 70 नमाजों के बराबर होती है तो ऐसा शख्स काफिर हो जाता है। नो दस सड़े बदे बांधी काफिर कीगी। नो दा द्वयम खराबी द खल्क बसैन की दा खबर राजी यार द रमज़ान मुबारक खुदुमरा बजिलतुने दे नूर रोज़ की जिदन अगा मानजता ज़रूरत अगा निश्तरे द दې د وجې نه هغه درېیمه خرابي هغه دا ده چې یو منځ یا پنځه منځونه هغه د ټول عمر د قضا منځونو چې دی نه هغه قایم مقام ګرځېږي د قایم مقام هغه ګڼي او حالانکې دا خبره هغه باطل ده. دا خبره به دې لحاظ سره باطل ده احادیثو کې به وروسته زه تفصیل هغه ذکر کوم چې په احادیثو کې د مانځه د قضا حکم چې دی نه هغه کړلی شوی دی چې د منځ قضا به څنګه راګرځې په کومه طریقه باندې راګرځې نو هغه دا طریقه نه ده هغه به تفصیلي هغه ذکر کړو. نو یو خو دا طریقه د هغې نه بالکل هټ کړ ده. دویم خبره دا ده په شریعت کې داسې یو مثال هغه نشي ذکر کولی چې یو عمل هغه د ګڼ اعمالو د طرف نه چې دی نه هغه قایم مقام جوړ شي. چې مثال کے طور پر یو سړی دی هغه وایي یاره زه اعتکاف ته کینم د اعتکاف کې چې دی نه د حج او د عمرې ثواب میلاویږي. دی وایي چې یاره د حج او د عمرې هغه ثواب ماته میلاو شو حج او عمرې ته زما ضرورت نشته دی. نو په شریعت کې داسې یو مثال نشي ذکر کولی چې د هغې د یو عمل د وجې نه ګڼ اعمال چې دی نه هغه ستا نه ساقطېږي. او بله خبره دا ده دا د عقل نه هم خلاف دي چې مثال کے طور پر یو کس ته زید د عمر لی چې دی نه هغه 10 लाख روپۍ قرض ورکړي. اوس ورته عمر په بدله کې وایي یاره زه به تاله په رمضان المبارک کې مثال کے طور پر 1 लाख روپۍ درکم. هلته په رمضان کې خو ثوابونه په زیاتېږي زه به چې دی نه هغه تاله 1 लाख روپۍ په رمضان کې درکم چې ضرب وله ورکړه 10 लाख روپو ته به هغه ورسي. نو آیا زمونږ په دنیاوي معاملاتو کې څوک دا قبلی چې د 10 लाख روپو په بدله کې 1 लाख روپۍ هغه واخلي او په دې باندې رضا شي؟ نو چې هر کله داسې څوک په دنیاوي معاملاتو کې نه قبلی نو دقه شانتې الله پاک په اخروي معاملاتو کې داسې هم نه قبلی چې یو منځ دې وکړو او د 11 میاشتو بلکې د 200 کالو چې دی نه هغه د منځونو دا ستا کفاره جوړه شول دا الله پاک هغه هم نه قبلی. الله پاک د دې لپاره مونږ ته طریقه کار ښوولی دی مخکې ته به انشاءالله د احادیثو نه هغه طریقه کار چې دی نه هغه ذکر کوو. د دې د وجې نه څلورمه خرابي هغه دا ده چې دوی وایي دا د آباو اجدادو څومره خپل خپلوان رشته دار هغه وفات شوي دي دا د هغوی د منځونو هغه هم کفاره ګرځېږي. نو دا خبره هغه هم باطله ده. د هغې وجه دا ده د مشرانو چې څومره هغه تیر شي د هغوی څومره منځونه هغه قضا وي د هغې قضا منځونو چې دی هغه فدیه ښوولی شوي ده او هغې تذکره هم مخکې نه انشاءالله تفصیلي هغه را روانه ده. نو دوی د هغې بالکل هټ کړ د احادیثو هغه چې دی نه هغه یو خبره پیش کوي او د مشرانو د منځونو چې دی نه هغه د کفارې خبر هغه ذکر کوي. دی څلورمه خرابي. پنځمه خرابي دی دغه قضا عمرې دی چې وایي زموږ د قضا منځونو هغه کفاره ګرځېږي دا دی په جومات کې هغه چې دی نه هغه اجتماعي طور کوي او ټول علی الاعلان دغه مونځ چې دی نه هغه کوي ټول خلک ته هغه خبرېږي بلکې دی خو په نن سبا هغه کلیپونه هم کوي چې مونږ به دا کوو. نو دی علی الاعلان کوي او حالانکې فقهاو د دې تصریح کړې ده چې د ګناه اعلان هغه نه دی پکار. ستا نو ګناه وشو مونځ دنه قضا شو قصدن دې قضا هر څه ګناه دنه وشو د دې وس اعلان مه کوه دا په کور کې چې دی نه هغه پټ خونته کې وکړه چې چاته پته ونه لګي چې د دنه مونځ هغه قضا شوی دی. د دې خبرې وضاحت چې دی نه هغه په بحر الرائق کې هغه وضاحت هغه د دې کړی دی کہ جب نماز اپنے اصل وقت سے فوت ہو جائے تخپل اصل وقت منس آغا قضا شو تو مناسب یہ ہے کہ اس کی قضا اپنے گھر میں کرے مسجد میں نہ کرے ردی قضا پکور کی بکار د جماعت کې نه بکار عجیب یا په اعلانونه کې په فیسبوک باندې چې مونږه قضا عمرې کوو سبا به قضا عمرې کوو بل ورځ به قضا عمرې کوو د دې اعلان چې دین هغه د الټو ګناهګاری کې بده باندې انسان نو دایش پنځمه خرابي ده. اخیری شپږمه خرابي هغه د دې دا چې دغه منځ د نفل غني دغه منځ د نفل غني او د نفل لپاره چې دین هغه د جماعت کوي او د نفل لپاره جماعت چې دین هغه د تداعی باندې هغه مکروه دی. د دې چې دین هغه وضاحت په غنیا شرح المنیا کې هغه هم دی او دغه رنګ چې دین هغه په الدر المختار کې هغه هم ذکر شوی دی کہ رمضان کے علاوہ وتر اور نفل جماعت کے ساتھ نہ پڑھے اور اگر لوگوں کو بلا کر ہو تو یہ مکروه ہے. دا سره مکروه دی. نو د نفل جماعت کول چې دین هغه سری مکروه دی او دی چې دین هغه با جماعت کوي. دا شپږ خرابیان د دین علاوه نور هم ډېر خرابیان هغه بدی کې موجود دی. دا چې دین هغه په نننی کلیپ کې ان شاء الله آینده کلیپونو کې به د دې نور چې دین هغه وضاحت کو دي چې کم دروغ هغه جوړ کړی دی او په فتاوا عالمگیری فتاوا قاضی خان ان شاء الله د هغه وضاحت په آینده کلیپ کې هغه کوو.